په تربیت کوونکی تربیت څه ته وایي یو تبلیغ الشیء الی کماله شیئا فشیئا هر یو چیز په دمه دمه داغه کمال ته رسول هر یو چیز په دمه دمه داغه کمال ته رسول خالق لكل شيء هو الله نو المربي لكل شيء هو الله دني ششته که هر یو چیز او د هر یو چیز د هر نوعي یو خپل کمال له د هر نوعي یو خپل کمال له لګونی دي نباتات داغه خپل کمال له حیوانات دي د پوی والدي داغه خپل کمال له د غوخي والدي داغه خپل کمال له د سورلای والدي داغه خپل کمال له ځنګلي دي داغه خپل کمال له نباتات دي میوه‌دار بوټي دي داغه خپل کمال له فصلونه دي داغه خپل کمال له د لرګو ونی دي داغه خپل کمال له دارنګه انسانم یو نوع ده د انسان یو خپل کمال له د انسان یو خپل کمال له د انسانیت تکمیل دا دی چې مقصد حیات کو پیژني مقصد حیات کو پیژني او داغه په حصول کې ځان پناه کی او داغه مقصد نه علاوه په ذهن جیم ترانه شي دا د انسانیت کمال دی د انسانیت کمال له د انسان خپل کمال له وایي موږ د انسان خپل کمال له نو تبلیغ الشیء الی کماله دا یو معنا ده یو چیز خپل کمال تر رسول په دمه دمه چې هغه خپل ځای ته ورسي خپل کمال ته ورسي هغه ما وی د حیوان کمالو د غوخي والا چې خو سروبي خو خور وي دا د کمال له بدک ته ورسي حلال کوي خو بدا کمال پای والا سروي دی داغه کمال دغه دی چې هغه چې کمندونو داسې خوراک ورکا چې هغه لنګېدو ته ورسي بلار بيدو لنګېدو ته ورسي او بیا هغه په بالټو باندې پایو کی په بالټو پایو کی داغه دا کمال دی ونی دی بوټی دی باغ دی داغه خپل کمال دی باندې د لرګو د سیزلو د خشاک داغه خپل کمال دی تبلیغ الشیء الی کماله شیئا فشیئا دا هر یو چیز مناسب کمال له هغه سره سوال هغه سره سوال دویم مطلب معنی ذکر کړی دا درب اصلاح شؤون الغیر ورعایت امره اصلاح شؤون الغیر ورعایت امره د چا ټول حالاتو اصلاح کول د ټول حالاتو داغو د ژوند د ټول ډړو داغي اصلاح کول اصلاح شؤون الغیر ورعایت امره او داغه د معاملاتو خیال ساتل داغه د معاملاتو خیال ساتل دا ادوا لغوي معنی راغلي اصلاح او کمال ته رسول اصلاح کول درسول او کمال ته کول رسول دا د رب خپل معنی دي استعمال کی عرب چې په غاڼو مانو راغله ده د نور الیزا حاشیه چې دا هغه نه معنی ذکر کړی نور الیزا خو پیژنې هغه نه معنی ذکر کړی دي د رب نه معنی ذکر کړی دي او بیا مولانا زازلی رحم الله تعالی په شعر کې ذکر کړی دي دلته مونږه څلور معنی ذکر کوو چې استعمال کې رب په څلور معنی راځي المصلح السید الحاکم المدبر کابلګرام شیخ ابراهیم الله تعالی اعلان کې ابن الانباری په حواله څلور واړه معنی ذکر کړی دي اعلام العالم کې المصلح درستون کې رب هغه چاته وي چې هغه اصلاح راولي جوړواله راولي سمواله راولي دویم السید مشرته وي دریم المدبر انتظام چلون کی توي انتظام چلون کی توي سالورم الحاکم بادشاہ ته وي بیا غي ذکر کړی دي چې دا څلور واړه معنی یو بل سره تړلې دي
چې څوک مدبر وي منتظم لکه یو اداره ده د دې چې کمندنو یو مدبر دی او منتظم دی ناغه به تنظیم په داسې طریقه چلی چې د ادارې اصلاح راولي د ادارې سره راولي اصلاح راولي نو داغه په تدبیر کې به اصلاح وي چې کله هغه اصلاح راولي نو هغه د دې مشروع پکار دی چې پکار دا ده چې هغه د دې شي مشر شي نو اکه چې مشر شو نو حکم به مغه کوي مشر مطلب دا چې مطاع شو سید مطاع چې رضا یو منل شي نو چې رضا منل کېږي نو به حکم کوي دا څلور علمانی یو بل سره تړلې دي خدای جدا جدا ذکر کړی دي چې لکه د ربوبیت او د سیادت او د مشرت مستحق هغه څوک دی چې هغه کې اصلاح تدبیر او حکم دا پکې وي مشرت حاکمیت هغه څوک کول شي چې هغه کې اصلاح او تدبیری هغه تنظیم چلول شي او هغه اصلاح کول شي داغه په حکم کې او داغه منلو کې اصلاحي نو اصلاح او تدبیر تدې کوون کې الله دی اوس دلته مونږ یو د سالم کائنات ربوبیت عامه ذکر کو ربوبیت عامه الله د هر طرف دی لکه دلته قران العالمین ویل دی رسو معنی کو خلاند چې هم شي د هر طرف عالمین ارسل الله نه علاوه چې سړي ملائک اسمانونه زمکی پرندی چرندی حیوانات نباتات د هر طرف چې د نسوکته الله دی نو د هر یو چیز د الله رب العزت د هر یو چیز اصلاح کوي او الله د هر یو تنظیم چلي د زمکه تنظیم الله چلي د اسمانونو الله چلي د فرشتو الله چلي د جناتو الله چلي د انسانانو الله چلي ټول ارسو د سمندرونو څوک چلي الله چلي د وچه د حیواناتو د لوندې د حیواناتو د هر یو مناسب تربیت د نباتاتو څوک کوي الله کوي دا قران مجید کې دا لړ یو ټکی ویل دی وهو رب كل شيء هغه الله دې رب دار یو چیز دا هر چیز رب الله دې تاسو سر کې سپګری دا غیر رب سوکته الله دې په سمندر کې میان دی رب سوکته فرشتو ما په هوا کې مارغان دي رب سوکته الله دې دا غي مناسب اصلاح کوونکې او دا غي تنظیم چلوونکې سوکته الله رب العزت ته بس ارچا مناسب تربیت الله کی اوس بوټو تو ګورم دا غي تربیت سوکته الله رب العزت کوي الوګانو تو ګورا او ټماټرو ته پانی یو شانتی دي یو برا گئے چې یو کتا الوګان کته کیږي ټماټر بره کیږي دارنګي بوټي دي دو په یو ځای کې ولاړ دي په یو کې شنتالان دي او بل کې هیڅ نشته یو کې خوبانه دي او بل کې لوچای دي په یو باغ کې ولاړ دي یو ځما کې ولاړ دي د دې تربيت کوونکې څوک دي الله دې د حیواناتو تربيت کوونکې الله دې اوس تمہارے یو شان تربیت کوي او د مرغای بل شان تربیت کوي دارنګ شیندخو بل شان تربیت کوي د غوا یو شان تربیت د پیشو بل شان تربیت د ار یولا د اغي ورکوونکې مناسب فیضان کوونکې څوک دی الله رب العزت دا تربیت الله کی هغه ذنونی مصری رحم الله تعالی یو ځلی د سین غاړې تناس کو عبادت کو او کتلې چې یو لړم راغی د وبو غاړې ته دوه ته قتل نو شوی قتل شمشته راوچته شو شمشته پیژنې د وبو نه شمشته راوچته شو دا دغه په پاسه کېناس لړم به کېنا ده حیران شو چې دا لاسي حساب کتاب دی راشه یې تماشا به دیکھو بادوم لنګو وې دې چې تدې زوم زما لړم پوری وته دیو سره پوری وته لړم کوشو د شمشتای نه لړم روان دی مخې ته چې لږ مخې ته لاړ د ونو یو بڼو د هغې د لاندې یو هلک کودو دې ځنون سوچ وکړو چې بس د دې لړم به دې ځای مقرره روانو دې هلک چې چلو له راځي او ما الله بچکولو له رالېږلی یم زه به دا لړم مړ کړم هلک به بچ شي او د لړم په دې ځمکه مقرره و مړ به شي خو یې لږ انتظار کوم ځان چې څه کېږي لازای پکې شته لار پکې شته تلوار نه کو هغه لړم چې مخکې ته د دې بند د شاله طرف نه تور مار راووت د یو نو شو دو شو هغه مار را روان دی الګ طرف ته راغی
چې الګ ته نږدې کېده نو دا لړم هم ورنږدې شو د مار چې ټک ته ځان جوړاو چې چجو کې ټک ورګي نو دا لړم ورسې د مار ته نو مار خو تخنیکی کړه دا مار ته ورسې د لړم پیډي او د مار ته خيږي مار ځان سمای دا چې لرشه کنه خدای وګورځ لرشه انو ورځيږي دا لړم دې سر تلاړ اسی عالمان د حیوانات دا وي د زناورو چې کوم عالمان هغه وایي چې د لړم زار د مار نتیز دي کلک دي د دې وجنه د لړم د ټک نه الله سو کو ساتي د مار نه خو د لړم درد سیوا دی خو د لړم زار خوريږي نه زګه چې لګي او د مار زار ډیری نه ټول بدن کې خواري شي هغه لړم چې دی هغه سر خواته ورسید او الته کې خپل بکسو وردن نکړ ډېر په لګاو نه مار له ټاک ورکو مار روغون ته ټاک چرارتاو شو مړ شو دا غوې حیران نه چې دا څه کتاب دی لړم واپس را روان شو الګ ته سونوي را روان شو الته کېشته ولاړو بس هغه توخه اشم شته و تولاړو هغه تو ورخه دې حیران شو چې دا څه حساب کتاب دی او دا چې کوم ده دی دا چې کوم بزرګ د زمانه دی چې دا لکه څنګه دا څه وجیب سره دی چې دې څه کم دنو پروت په والله سکی حفاظت کوي حق حیران شو دا الګ را پاسو هغه په طالب جان ته طالب خو خوب نه مړیږي کنه د خوب او د بن مازه په ارمان طالب مړ شي چې خوب بکلا کوم او بن مازه کې کوم بکلا نو دې کم دنو وسوده کې دغه را پاسي درا پاسي دیو ته پاسه د خدای باندې لګه تماشا وکړه سیسن ته څه چلے وګور دې مارته او ته الله تعالی جردر کی وستا مړ کو خدای باندې تاسو کا چې څه چلے او ته څه چلو شو چې دې زنونو ته کې شوکړه دا الګ په جوړا شو زنونو ته وایي ته ولې خبرو کا بیا په جوړا شو زنونو ته وایي تاسو عمل له چې تا راکای چې الله ستاسو حفاظت کوي الګ بیا په جوړا شو الګ وته وایي وې ته پلان کې پیژنې نو مې وته وارس هغه ته غړ د کو د کلی تخارو هغه ته ویاو یا غزیمه چې ته بلیدل نه موي یا غزیمه وی بیګام سرکاري افسر قربانه چاپواله وا انو موږ چې اوس په سر چپری شنی نو بس ځنګل ته تیرالم دلته ودو شوما وې ته سوکي زنون وته وی زنون پیژنې بیا هغه مشهور بزرګ بیا غزیمه یاله کوته لاس راوګت کا زستا په لاس توبه وباس زما مولا په ما دومره نیم دی هغه زما داسې حفاظت کوي او زه ډاکې کوم اخلاقانه کوم او هغه نه فرمانی کوم هغه توبه وي السلام او یو نیک سره دین الله رب العزت جوړ اوس په دې واقع کې ته تربیتونو ته وګورئ د لړم څنګه تربیت ته د شمشته څنګه تربیت ته د مار څنګه تربیت ته او لګ دې ته وګوره چې یو ډاکو ځان ته څنګه کېږي په نو شي چې یو ډاکو نافرمانه الله څنګه تربیت کوي هغه تربیت چې بلا وخت مولیانو نو کړي بلا وخت تبلیغیانو نو کړي په دغه کلی کې عالمانو په دغه کلی کې مدرسې وي په دغه کلی کې خانقاګانې وي دا غینه نه وشوي او الله رب العزت په یو خبره باندې څنګه یو ډاکو هغه چې کمنو ځان تکې نو تربیت ولو کو د انسان څنګه تربیت کو چې د ډاکې نه ما ته څنګه کېنه دا د الله رب العزت کار دی امام رازی رحم الله ذکر کوي یا راقدم بالليل والجليل يحفظه من كل سوء يكون في الظلام كيف تنام العين عن ملك تاتيك منه فوائد النعم یا راقدم بالليل والجليل يحفظه تجد شپې ودې ستا حفاظت څوک والله ستا حفاظت کوي یا راقدم بالليل والجليل يحفظه من كل سوء يكون في الظلام دار یو تکلیف نه چې تیارو کی وی دا غنه دی الله ساتي او کیفا تنام العين عن ملك تاتی کا منو فوائد النعم دا غ بادشاہ نه څنګه غافل کیږي چې هر ټیم دا غره طرف نه تاسو نعمتونه راځي او تاسو فائدې راځي کار سازما بسازت کارما فکرما درکارما آزارما کار سازما بسازت کارما فکرما درکارما آزارما ایس کار جوړون کی ادا تا زمون کارونه جوړ کړه الله مونږ چې دا وایو چې موږ خپل کارونه په خپل جوړو دغه زمونږه تباہی ده دا زمونږ تباہی ده حفاظت دی الله رب العزت کوي تربیت کوونکی الله دی نو رب العالمین دا هر یو چیز مناسب اصلاح دا ربوبیت عامه ده
ربوبیت عامه ده. دویم دی ربوبیت د انسان، تربیت د انسان. دا له خصوصي غونډه کې دی. ربوبیت د انسان په ټول مخلوقات کې بدلو، د دې استعدادونه طاقتونه بدلو چې په ونه کې پاغي کې قد قامت ته په انسان کې نه، چې په ونه کې نمود او غټیدل دي په انسان کې نه، چې په ګډه کې درنواله ده په انسان کې نه، چې حیوان کې هیڅ حرکت ته ژوند دی په انسان کې نه، په انسان کې نه. او په انسان کې یو بل چیز دی، خپل خالق طرف ته توجه په خپل اختیار او په علم. تکفف غیر اختیاري دا په نورو کې ومو ټول چیزونه الله ته محتاج وي، خو تکفف علمی او اختیاري دا د انسان خصوصیت. لکه نباتات ونی دا ممتاز دي د ګټونه په نمو باندې چا غټيږي، او حیوانات جدا دي او ممتاز دي د ونو نه په هیڅ حرکت او ګرځېدو بوی کولو په دې باندې. نو انسان هم د حیواناتو نه ممتاز پکار دی، انسان د حیواناتو نه ممتاز دی. نو د نورو تربیت او د انسان تربیت کې هم فرق دی. الله ویلو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ولقد کرمنا بنی آدم ثم انشأناه خلقا آخر ثم نفخ فيه من روحي فإذا نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين إني جاعل في الأرض خليفة. د انسان جوړښت، د انسان پیدایش دا د نورو نه بدلو، نو د انسان تربیت چې دی دا به د نورو نه بدلی. نو یو د انسان کې دوه څیزه وو، یو به کې بدنو او بل به کې روحو، بل به کې روحو. د انسان بدني تربیت کوونکی الله دی، بدني تربیت کوونکی الله دی. خدایي فرق دی، د نورو نه فرق وو. خوراک د انسان د نورو نه بدلو، سکا کې بدلو، جامع بدلې وي، سکنا بدلا وا، واده بدلو، جماع بدلا وا، هر څه په امتیازو په فرق باندې الله ولا تربیت کوي. دا چې کمال تورسي او الله ولا اصلاح کوي. دوی روحاني تربیت ته چې دغه تشبیه تشبوه بالمبدا راشي، چې انسان خپل انسانیت کې کمال تورسي. د انسان د انسانیت و کمال وو التشبه بالملکوت والتطلع الى الجبروت. انسان په دنیا کې خپل ضرورت حاصل کی، خدا سے حاصل کی، لکه فرشتي چې د الله حکم مني. د خوراک کا جامع پیزار یو بل سره وخت رولو کې داسې طریقې سره ژوند تیر کی لکه څنګه چې فرشتي تیري. دیتا تشبه بالملکوت وي. دویم انسان پر ازمکه باندې وخت تیر کی چې پزمکه او سوچ د آسمانی، سوچ د آسمانی او سوچ د ملائ اعلی او د عرش مولاي، یی په فرش کارونه د عرش کوي. التطلع الى الجبروت چې د متوجه هر وخت بر عالم ته وي، بر عالم ته متوجه وي. تطلع الى الجبروت چې وی پزمکه او قانون د عرش چلی، قانون د عرش چلی. دا د انسانیت کمالو او دا انسانیتو دا تربیت کوونکی الله دی، دا تربیت کوونکی الله دی. انسان په دې کې غلطي دو. یو قسم انسانانو چې هغه کې جمود راغی، جمود راغی، راغی اړو په بارت لې نشو، جمود پکې راغی. دویم چې کمندنو هغه داسو چې هغه کې مادیت راغی. نو یو قسم انسانانو چې هغه د توهم او د خیالاتو شکار شو، نو کله قبرونو کله بوتانو توهم او خیالاتو کې تلاړل. دویم قسم انسانانو نو هغه مادیات او دولت ته دي تلاړل، دي تلاړل. په دې دواړو کې انسانیت ختم شو، انسانیت ختم شو. دا دواړه چې د انسانیت دشمنانو لکه اقبال وایي، یہ مال و دولت دنیا رشتہ و پیوند
یہ مال و دولت دنیا رشتہ و پیوند بتانے وہمکما لا الہ الا اللہ یہ مال و دولت دنیا رشتہ و پیوند دا مادی بوتان یادی مادی بوتان وہمکما لا الہ الا اللہ دا دویم شرکیات توهم بوتان یادی دا دوړه د انسان تباہی وا انسان دا اصل مقصد نه پاتې کېدو دا اصل مقصد نه پاتې کېدو الله رب العزت تربیت کوي چې انسان د جمود نه او دارنګ د ماده د دلدل نه د دین الله رب العزت او باسي ربانیت طرف ته کونو ربانیت طرف ته الله او باسي ربوبیت ربانیت د الله دا دعوت ته د تکریم د انسانیت دی خدای زمانه سند کافی عبارتو ربانیت او ربوبیت د الله منل چې د الله تربیت د الله اصلاحي پروګرام انسان اومني نو پدې کې د انسان تکریم دی او د انسانیت عزت ته پکې کله ربوبیت د الله یو طرف ته کی دا یو طرف ته کو نو یا بده د وهم او د خیالاتو په دلدل کې نخلي قبرونو درمسالونو درگاہونو پدې کې بپروچی او یا بده یورپی ماده په دلدل کې پروچی شهوت البطن او شهوت الفرج یا باغی کې پروچی دیو انسانیت ته وزګار نشي دیو انسانیت ته وزګار نشي الله د انسان تربیت کوي کړي او د انسان تربیت الله کوي اوم د بدني جانب او د روحانیت جانب چې انسان خپل مقصد کو پیژني یو خپل مقصد کو پیژني یو دویم هغه مقصد باندې انسان مېن شي دوا دا غیر لپاره له ځان فنا کی دریم دا هغه مقصد مخالف هغه په ذهن کې مرانی شي دا هغه مقصد مخالف چیز دا په ذهن کې مرانی شي په ذهن کې مرانی شي چې کله ټولو انسانانو خپل مقصد او پیژندو نو مقصد د ټولو څه شو یو شو نو چې د ټولو مقصد یو شو او په ځړه کې مخالف نشته نو وحدت د انسانیت پرش انسانان به یو شي په دې کې به وحدت او یووالی راشي نو رب العالمین دویمه معنا ده رب الاقوام رب الاقوام د مختلفو قومونو یو کون کې الله دی عرب دی که عجم دی پښتانه دی که پنجابیان دی که سندیان دی که بلوچیان دی که فارسیان دی که عربان دی که ارسری که انگریزیان دی که انگلش والا دی او که بلی جبی والا دی اندستان والا دی دا ټول چی دی د دې یو کون کې الله دی تربیت کون کې الله دی هغه چې انسان تربیت الله څنګه کوي دا څه بل څوک نشي کولای نو د انسان یو تربیت هو هغه بدني تربیت چې باران ورای زمکه ولا جوړه کړی دا ډوډۍ ولا ور کوي بدني ضرورت پوره کوي دې ته ربوبیت تکوینی وایي دا د انسان په اختیار کې نه دي او الله ولا کړی دي دویم ربوبیت تشریعي ربوبیت تشریعي دی چې کوم څیزونه دي چې انسان په کمال کې رکاوټ دی ځنې خبرې دي چې انسان کمال کې رکاوټ دی لکه دروغ غیبت چغلی هغه الله حرام کړ ځنې جامې دي چې انسان په کمال کې رکاوټ دی لکه سړو لري خم یا د کافرانو مشابهت نه بند کړل ځنې خوراکونه دي چې انسان په کمال کې رکاوټ دی لکه شراب خنزیر مردارا وینا دا الله حرام کړل ځنې عملونه دي چې د انسان په کمال کې رکاوټ دی لکه زنا جواری سود دا د انسان انسانیت په کمال کې رکاوټ دی الله بند کړل ځنې څیزونه دي چې په هغې انسان ترقی ته ځي په بره ځي د انسان ترقی ده په هغې کې د انسان د انسانیت ترقی ده هغه څیزونه الله فرض کړل لکه رختیا ضروری کړل رختیا وایي حلال خوراک ضروری کو سکا کې حلال ضروری کو
منځ فرض کو روزه فرض کړه دارنګ حج وغیرہ دا د انسان کمالو په دې باندې انسانیت سره رسیدو دې ته ربوبیت تشریعي وي ربوبیت تشریعي وي الله رب العزت رب دې دار سو دویم الله رب دې انسان او د انسان د بدني ضرورت هم رب دې او د انسان د انسانیت هم رب دې چې الله رب العزت د انسان انسانیت کمال سره رسي دا غیر لپاره ځنی سيزونه فرض کی او ځنی سيزونه حرام کی دا تربیت کوونکې الله دی دا تربیت کوونکې الله دی دا د ربوبیت صفاتو چا صفاتو ربوبیت صفاتو قران کریم ربوبیت الله له ثابت کړل او د غیر نه نفي کړل اوس په دې سبق نه راځي چې ربوبیت الله ځان له ثابتای او د غیر نه نفي کوي چې رب الله مانی غیر برب نه مانی بل چاته برب نه وای ربوبیت الله رب العزت ځان له ثابت کړل او د غیر نه نفي کړل د غیر نه نفي کړل او قران کریم کې سورۃ البقرہ 2 آیات کې وایي یا ایها الناس اعبدوا ربکم یا ایها الناس اعبدوا ربکم اے انسانانو عبادت کوي د خپل رب عبادت کوي دارنګي سورۃ الانعام کې وایي 95 نمبر آیات کې ذالکم الله ربکم دې کارونو والا تاسو هم الله رب تاسو سورہ بسا سلی رشتم آیات کی ہوئی تاسو ګڼ آیاتونه دي چاہیے کہ اللہ رب العزت ربوبیت صفت اللہ رب العزت ځان لوایل دي او قران کریم کې دا رب تعریف چې کړل دي په دوه صفاتونو باندې کړل غټ یو په خالقیت او دویم په انتظام چلاولو خالقیت او په انتظام چلاولو لکه سورۃ الاعراف آیت نمبر 55 کې وایي ان ربکم الله الذي خلق السماوات والارض في 6 ايام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره الا له الخلق والامر تبارک الله رب العالمین دا رب تعریف کړل چې رب چاته وي ان ربکم الله الذي خلق السماوات والارض رب څوکي چا پیدایش کی او بیا ضروریات پوره کی ثم استوى على العرش پھر تخت شاہی پہ آپ ہی قائم ہے کسی کے حوالے کچھ نہیں کیا ہے اب بادشاہ پتبان قائم دے ہی چاہتے اس لیے حوالے کری فخبر انتظام چلئی یغش اللیل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره الا له الخلق والامر الا له الخلق والامر خالقیت چلچاوی او امر او اډر او حکم چلچاوی هغه تسوي رب سورۃ یونس 3 آیات کې وایي ان ربکم الله الذي خلق السماوات والارض في 6 ايام ثم استوى على العرش يدبر الامر ما من شفيع الا من بعد اذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه ذلكم الله ربكم فاعبدوه خلق السماوات والارض زمکا اسمان پیدا کړی دي ثم استوى على العرش انتظام هغه چلی ثم استوى على العرش معنا يدبر الامر انتظام کوي ټول کارونو ټول انتظامات په خپل چلای ذالکم الله ربکم دا رب دې سورۃ فاطر 14 آیات کې وایي 14 آیات کې یولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك
دا رب دې چې رد او شپه اختیارات داغو انور او سپوږمۍ هغه چلای تنظیم چلای نو دغه ته رب وي دارنګي دا رب تعریف کوي دا انبیاء په بیان کې خلیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام هغه د رب تعریف کړی دی چې رب چې کومنو چاته وي نو ابراهیم علیه السلام سورۃ شعراء کې د ابراهیم علیه السلام بیان کې وایي آیت نمبر 77-78 فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين دا رب دے الذي خلقني فهو يهدين زه پیدا کړم ما د ژوند د طریقو طریقه را تخی چل را ته هم خی خلقني فهو يهدين خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين يطعمني ويسقين واذا مرضت فهو يشفين جنا جوړ شم نو کوي او چمړم هغه ذا چمړای باندې او بیا می ژوندې کوي او سماتاتم اي او برلي خطيئتي يوم الدين دا درب تعریف ابراهيم عليه السلام کړل مدارک د دې ځای نه اخذ کړل نو مدارک وایي هو الخالق ابتداء والمبدي ابتداء والغافر انتهاء وهو اسم الله الاعظم مدارک درب تعریف کوي چې رب چاته وي هو الخالق ابتداء والمبدي ابتداء والغافر انتهاء وهو اسم الله الاعظم چاول بنده پیدا کی بیا ولا مناسب غذا ورکی چې کومه پکاري او بیا اخره کې معاف کړي کباندل خلاف کړي نو معاف کړي والغافر انتهاء دې آیاتونو ناغسته ہو سورۃ الاعلى کې درب تعریف کړي داول سرنا سبح اسم ربک الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي اخرج المرعى فجعله غثاء احوا سبح اسم ربک الاعلى رب چاته وي الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى خلق تسویات تقدیر ہدایت چې دا څلور کار کوي غربي خلق تسویات تقدیر ہدایت خلق فسوى والذي قدر فهدى سورۃ الانفطار کې وایي یا ایها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صورة ما شاء ركبك یا ایها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صورة ما شاء ركبك دا درب تعریف کړل چې پیدا کړی برابر کړی تسبیح کړی او تعدیل کړل ترکیب کړل سالور دل کوم ذکر کړل اعلی کې ذکر کړل چې رب دې ذات ته وي دې ذات ته وي ابراهيم عليه السلام تعریف کو رب العالمین الذي خلقني فهو يهدين او می تکوین راوړو او می تشریح راوړا تکوین راوړو تشریح راوړا موسی علیہ السلام د ابراهیم نو سره او د وخت فرعون په تلو او هغه ته ویلو انا رسول رب العالمین رب العالمین را لګلما رب العالمین را لګلم سورۃ طه 50 آیات کې وایي قال فمن ربكما يا موسی فرعون وتوي فمن ربكما يا موسی تاسو رب څوک ته موسی علیہ السلام و طرف تعریف کی وی ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى زمارا باغذات تے چې اعطى كل شيء خلقه ثم هدى هر یو شی لای
دا مناسب پیدایش ورکړل او بیا غتا د ژوند تیرولو طریقه خو ځلیدا دا موسی علیہ السلام تعریف کو سورۃ شعراء کې موسی علیہ السلام ته فرعون وی آیت نمبر 23 قال فرعون وما رب العالمین فرعون وتوی دا عالم رب چاته وی رب العالمین سوکی زغو رب مصر ما او رب مصریانو ما زما رب العالمین سره کار نه دی موسی علیہ السلام ول جواب ورکړي قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين رب السماوات والارض وما بينهما فرعون لذین کلاوی د عالمین وضاحت وته کوي چې اسمانونه اسمکه دي کې چې سړي همې سر په کیمرا راغی کنه فرعون بیا ځان نه ځان کو مالګو تاسو یو ری د دې سوې زما پیدا کول سره نور راخیزول سره ورځو شپو سره سکار دی دې سر زما سکار دی چې دې اسمان او زمکه د مصر اسمان الله پیدا کړل او د مصر زمکه الله پیدا کړل دې کې کوم نه رونه دي دې سپوږمۍ را دی وریا دا الله کړی دې سره زما سکار دی موسی علیہ السلام ته وایي تاسو لکه ځان وایستو ربکم ورب آبائکم الاولین ربکم ورب آبائکم الاولین تاسو د عالم نبار نه چې تا تکوین واغسو تشریح علی الوی رامیو تدالی چې پیدا کوم کې الله مانی هغه سره توای زما کار نشته نو ځان دې دیوی اصل مصریان دې دیوی اصل موسی علیہ السلام راوتوي ربکم ورب آبائکم الاولین تاسو انتظام چلوون کې او په قانون ټول انتظام چلوون کې الله دې ته پیدا کړي تیل وې کړي تاسو کومو د ارث بندوبست الله کړی اوس پته انتظام خپل چلای انتظام خپل چلای فرعون بیا خبره ګول کړه وین رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون دا مازه خراب دي طاقت زمونږ دی فوج زمونږ دی دا مون خپل غټلی دي دا مون خپل ارث سټینګ ځان لکړه دی پدې کې چې تاسو کار دی زمون خوخه دا زمونږ اختیار دی زمون خوخه او زمون اختیار دی او چې کوم الله خوشاله ولي راون کو ځان له سم تک پک عبادت کو کو یا د خوش پټوانو جوړ کړی یا د بل څه پټوانو جوړ کړی لګیایو او مال اختیارات دي ز نائب الاله ما فرعون معنا و نائب الاله مصری جبا کی موسی علیہ السلام په بل طرف شو و رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون تجدان ته چانای بوای چې انوار دی بدنوار پیدا کوون کې دنوار راخي جوون کې ورځون کې او انوار چې په کماله قرازي دا ټول د الله دی ستاره اله ان الله په اختیار کې دی ته څنګه دې کوم بل طرف ته دی دغه د فرعون ور واغسو ویلاین پډیرو نه پوینګم لاین استغفر اعلان غیری اجلنک من المسجونین دا یو مجلس خبرې نه دی دا به موسی علیہ السلام څومره تفصیلی ویلی دا رب السماوات په څومره تفصیلی ویلی دا ربکم په څومره تفصیلی ویلی دا رب المشرق والمغرب په څومره تفصیلی ویلی دا تلويخ تو کالو خبرې دي او دا په څو مجالسو کې شوی قران کریم کلیات لاندې ذکر کړل موسی رب المشرق باندې څومره وضاحت کړی په مغرب باندې څومره وضاحت کړی و ما بینهما او دې چې ولدا ستنوالي چې ان کنتم تعقلون کا عقل لرکی لکه تاسو کې عقل مقل نشتا او فرعون دی اور واغس لئن اتخذ الها غیری ځکه اصل دی له موسی علیہ السلام راغی وداوی چې ستا عبادت ته او ستا حکومت ته د دې تربیت کوونکې څوک ته الله دی عبادت کوم د الله په حکمي او حکومت کوم د الله په حکمي فرعون دک ځای کې پوه شو چې خپل بل ځای ته کوتي واچولې ما د جمعه په خبره سره او اوس پارلیمنت راغلی او خبره بل کوي ورته کې زمانه لاوري بل چاته خدای وي په جیل باندې ځای شي لا جلنک من المسجونین منګه زکه پر اسمه حق د اوسېدو نه لرو چې منګه د اسمه کې نه جوړ شوی خدایان نه منو لا ان تغسا الان غیری لا جلنک من المسجونین پیغام لا ان تغسا الان غیری لا جلنک من المسجونین ابراهیم علیہ السلام بل نو ته دي موسی علیہ الصلوۃ والسلام
فرعون سره جګړه پر ربوبیت کې و، پر ربوبیت کې و، مناظره چې کیږي پر ربوبیت کیږي، خبره پر ربوبیت روانه و، پر ربوبیت روانه و. فرعون داول ربوبیت کړي و، انا ربکم الاعلم، دا ربوبیت تشریعي و چې انسانانو لپاره تنظیم ز خپل جوړو، دا الہیت سیاسی و چې ویلی حاکم بدیم اړه به سما چلیږي، هغه دا ربوبیت ویلو، د بارانونو د ویلو نه وي او پیدا کولو نه وي، خدا ربوبیت تشریعي چې ملک له تنظیم او خلق به اړه سما مني، مدبر او حاکم د مصر زم باریم نه وي، مدبر او د مصر حاکم زم چې کله د موسی علی السلام مناظره شو، ساحران رالل، او چې ساحران ربوبیت د چا مني؟ د فرعون مني، د فرعون وتوي نام انکم اذا لمن المقربین. مولانا آزاد رحم الله تعالی ابو الکلام آزاد داغه یو کتاب دی افسانه هجر و وصال، ګوره زمانه چې خشي خدبي لکه دا چې سپټ پریدم کنه، لکه زما په بریټ تاوی کی کنه مشته انو لکه خلک پوښتنه دا څه کول خبرې مونږه شیخ ابو الکلام آزاد ته زمونږ نوم ختم، خو لکه ځوان چې تاسو لکه ډیر څه پیدا کوي کنه. دا ابو الکلام آزاد سے کتاب دی افسانه هجر و وصال، د کتو کتاب دی، سکولیانو حضرات الله کالجانو ډیر مفید دی. باغی کی اوځي کې ذکر کړی دی چې په دې دنیا کې د الله د حکومت او د شیطان د حکومت جنگ دی، د الله د حکومت او د شیطان د حکومت جنگ دی. په انسانانو کې ځنې هغه د الله د ربوبیت او د الله د حکومت دعوت ورکوي، لکه پیغمبران او وارثان د پیغمبرانو، هغه وایي چې په دې ځمکه به حکومت چای نه الله، او ځنې انسانان هغه د شیطان حکومت مني. د چا حکومت مني؟ د شیطان. دا نه وایي چې شیطان به حاکمي، او بس یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت. د الله د حکومت مقابله کې د خواهشات حکومت، د اکثریت حکومت، شخصي حکومتونه، ملوکیت، امپراتوریا، امپریالیزم او دارنګه میټریالیزم، ماده پرستی، دا ټول دي دا د الله د شیطان حکومتونه دي، د شیطان دي، د شیطان حکومتونه دي. هغه وای د شیطان د حکومت سره په یو لاس کې دوزخ دی او په بل لاس کې سره جنت دی، یو لاس کې سره جنت دی کاغذی جنت، او بل لاس کې سره کاغذی دوزخ دی. یعنی هغه در باندې د شیطان حکومت مناوي یو په کاغذی جنت څه باندې، لکه مطلب مراعات، فیسیلیټیز، کوټیا، بنگلې، ارسو، او داموي چې لکه ارس نوی پکار دی، خدای نوی غونډي پکار دی، دا داسې د کوی ځامن دي، لکه نوی خدای ځان لا پیدا کړي. نو دای سره په یو لاس کې جنت دی. دا توي چې زموږ ربوبیت ومنه نو خداستا په دې بدل شو درکو مالونه، دولتونه، خواهشات، جنکای، فیسیلیټیز، مراعات، د امریکای نېشنلټي، د یورپ، برتانیې چکرې، شرابونه، کبابونه او دارنګي هغه بل شانتي هوټلې، دا به کوم نو تاسو فری تعلیم، فری چې کوم دنو سوړلای، فری ټیکټونه دا به تاسو ملاويږي. دا کاغذي جنت، کاغذي جنت پیژنې نه کنه، اته کاغذي مون لک سات لدنو نه باندې پته ویو لګي، دا یو کاغذي جنت. کپدی باندې تاسو شیطان ربوبیت کو نه مانو، دوی مو سره پلاس کې د کاغذي دوزخ، جیلونه، وهل، ټکول، جلاوت نه، ارس ضبط کول، وجلو، دادی دا سره په دویم لاس کې دي. فرعون د موسی علی السلام مقابله کې ساحران رال جګړه پر ربوبیت کې ده. موسی وی رب څوک دی؟ الله دی. فرعون وی رب زما انتظام په مصر کې زما چلی ما څه کوي؟ فرعون سره په یو لاس کې کاغذي جنت دی، هغه ته وی کوو هو غټلا او زما ربوبیت هم ثابت کړو. ویږي زما نه قدم ثابت کړه چې د مصر مستقبل فرعونیت سره تړلې ده.
او د مصریانو کامیابی او د مصریانو عروج دا چې کمندونو په نظام د فرعون کې دی کدا خبرم ثابته کړه چې دا نظام د فرعونی د مصریانو د پاره د طرقې سره نظام دی قدم ثابته کړه نو نعم انکم اذا من المقربین او دبهم درکم مال بهم درکم مزید بکوي مزید سرو سربا هو طلب کاغذی جنت کاغذی څه چې کله وشو چې سوشو براش ان شاء الله چې وشو خو چې کله هغه طاهرانو د فرعون ربوبیت ناکامه وګڼو چې دا غلط دی او دا استحصالی نظام دی دا په انسانیت د ظلم نظام دی دا د یو څو کسانو ټیکدارای نظام دی دا غلط نظام دی د دې ثبوت ته موږ تیار نه یو هغه ته کمنو وي چې موږ نه منو غلط دی دا نظام بایکاټ وکړو کاغذی جنت راپورته شو کاغذی دوزخ لو صلیبنکم فی جذوع النخل څه نشته لو قد ان ایدیکم وارجلکم من خلاف ثم لو صلیبنکم اجمعین لا سوختې د لغوسوم ولی دای د فرعون د ربوبیت انکار وکړو او چې فرعونی نظام استحصالی نظام دی دا غلط نظام دی او دې غاړه ته کاغذی دوزخ راغی کاغذی سره راغی دوزخ اوسم د اوسنی فرعاینا امریکایی نظام والا یورپی نظام والا د مادیات نظام والا میټریالیزم سرمایدارانه نظام والا د دیموکراسي نظام والا هغه سره چې کومو یو لاس کې کاغذی جنت دی کاغذی جنت دی دویم لاس کې سره کاغذی دوزخ دی کثر د ربوبیت انکار کوي رجلو ندی واهل او ټکول دی ارتری مین کې ایمان دی او انسان دی ليبلوکم ایکم احسن عملا یو طرف ته ایمان بل طرف ته کاغذی جنت او دوزخ ایمان आवाज پورته کو قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فقد ما انت قال ایمان ویل چې موږ ستا جنت کوم لته ولا ورکو ستا جنت موږ ته نه قبول او دوزخ ستا د دوزخ نه موږ یریګو نه او ایمان आवाज پورته کو چې دوزخ مجھے قبول ہے ہمراہ یار کے جنت میں جا کے ہجر کے صدمے اٹھائے کو دا دوزخ فرعونی دوزخ دی دا کاغذی دوزخ دی دا کاغذی دوزخ ما ته قبول لے دوزخ مجھے قبول ہے ہمراہ یار کے چې ما نه زما مولا خوشاله وي ما ته دا دوزخ تا قبول لے دا دوزخ قبول لے احب السجن الی مما يدعونني الیه دوزخ مجھے قبول ہے ہمراہ یار کے جنت میں جا کے ہجر کے صدمے اٹھائے کون وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ دا یوسفی ایمان دا د موسی علیہ السلام د شاګردانو ایمان او دا د نبی علیہ السلام د صحابه ایمان او دا د ایماندارو ایمان د ایماندارو ایمان چې هغه کمندنو کاغذی جنت لته ورکي او دوزخ کاغذی دوزخ هغه قبلې ربوبیت او حاکمیت د الله نه پریدي ربوبیت او حاکمیت د الله نه پریدي دا د فرعون او د طاهرانو دا چې کمندنو مناظره دا په ربوبیت و دا په ربوبیت و د موسی علیہ ابراهیم علیہ السلام بل وسه یوسف علیہ السلام څنګه دعوت ورکړي سورۃ یوسف 39 او 40 نمبر آیات کې یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان ان الحكم الا لله امر الله تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون دا یوسف د تور تنبو شاته وجیل کې دعوت ورکړي یو وای ربوبیت الله دویم وای عبادت دچا دا الله یا صاحب السجن ارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار اے یارانو یلجل ملګرو ارباب متفرقون خیر آیا زمواران چانګوان خوارو یو د یو سره بي بل سره بي رب واحد ام الف رب ادين اذا تقدمت الامور تركت الله والعزى جميعا كذلك يفعل الرجل البصير فلا لن ازور ولا ابنتها فلا اعلان کو هغه جاهلیت زمانه موحد وی رب واحد ام الف رب یو خدای که بزرګونو خدایان ادین اذا تقدمت الامور هغه نظام چې باغی کې کارونه محکمو تاوالوي چې کوم محکمه ولا کوم یو نظام جوړي خپل استحصالي نظامونه جوړي او یو باغی کې ځان ته ترخص وای
أدين إذا تقدمت الأمور تركت الله والعزى جميعا كذلك يفعل الرجل البصير فلا عزى أزور ولا ابنتيا ولا سنمي بني غنم أزور غزا من پری خودلا او دا غیا غلونا من پری خودلی لات او منات او ارس من پری خودل او حبل من پری خودو وکانا لنا ربا از علمی صغیرو اغا زمان ربو پا آغا وقت که زمان اقل ما شمانو او زمان اقل بالغ شو من آغا ربوبیت اغیل من لتا ورکو اغا یوسف علیہ السلام ہوئی ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القهار آیا ربنا چنگ وان خوار وری زموارای چې ځنې یو محکمې تاوالوي ځنې بلې محکمې تاوالوي او کنه ټولې محکمې یو الله تعالی کو ما تعبدون من دون الا اسمان تاسو چې څه بندګي کوئ اته شمونه دي چې تاسو وای دا رسمي زموار دا سرخوږي زموار عبادت او ربوبیت دواړه هغه هم تقسیم کړی نو دواړو شرکونو ردی وکړو بیا وی ان الحكم الا لله دا ارباب المقابله کې امر الله تعبدو الا اياه دا ما تعبدون مقابله کې بیا ویل ذالک الدين القيم چې نظام د الله او عبادت د الله نو دین دای ذالک الدين القيم دار الانبیاء مضبوط نظام دا غد آدم نه شروع شوی اصل ثابت ما فروا بالسماء ذالک الدين القيم او زیات خلقونه پویږي نه هغه عبادت هم تقسیم کی او هغه حکومت هم تقسیم کی یا دین صرف او صرف عبادت تو وای او نظام چې نه خپل خوخه تاواله کی ولکن اکثر الناس لا يعلمون جمهور نه پویږي اکثریت چې نه غلا علم ده ولکن اکثر الناس لا يعلمون زیات پویږي نه د ربوبیت خو اصحاب کاف هغه چې کندره د ربوبیت دعوت ورکړي سورۃ کاف آیت نمبر 14 اس قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لا ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه الهه لولا ياتون عليهم بسلطان بين فمن اظلم من افترى على الله كذبا فاسدل او دربار کې اوسېدل اس قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لا ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا هغه کې دوه شرکو یو د نظام او بل عبادت وی ربنا رب السماوات والارض ربوبیت یو الله دی ربنا رب السماوات والارض بیا ویلن ندعو من دونه الها بل چاته من اله نوایو نظام د الله او عبادت د الله کدا چې موږ وکړل چې تقسیم وکړو لقد قلنا اذا شططا دا ډیره غلطه خبره ای د نبی آخر الزمان بیان وګوره چا څنګه ربوبیت الله لوي مختلف بیانونه دي د نبی علیہ السلام قران کریم کې اولنې اعلان بقره کې وایي یا ایها الناس اعبدوا ربکم یا ایها الناس اعبدوا ربکم دارنګ دویم اعلان سورۃ النساء کې دی یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم دارنګ سورۃ الانعام کې د نبی علیہ السلام تفصیلی بیان راوړي قل اننی هدانی ربی الى صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما كان من المشرکین قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين قل اغير الله ابغي ربا وهو رب كل شيء نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان راوړل انني هداني ربي الى صراط مستقيم زما رب ما تلار خود لله ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هذا سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهذا الذي خلقني فهو يهدين قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم زما رب ما تني غلار خود لله هداني ربي الى صراط مستقيم صراط مستقيم سره ملت ابراهيم دستور ابراهيم دینا قیما ملت ابراهيم حنیفا فما كان من المشركين دا هغه هدایت ربانی خلاصہ
دا هدایت ربانی خلاصہ قول ان صلاتی و نسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین دا ہدایت ربانی خلاصہ دا قول اننی هدانی ربی الى صراط مستقیم قول ان صلاتی و نسکی ومحیایا ومماتی دو قسم کارو نہیں یو چې بندے ثواب ګڼي او دوی معاملات دي چې بندے د ثواب په نیت نه کوي چې کوم کارونه د ثواب په نیت کوي نو ځنې د مالی او ځنې د بدني نو ان صلاتي و نسکی دا یو شو دویم ځنې کارونه سره د ثواب په نیت نه کوي ثواب په نیت نه کوي ضروريات دي معاملات دي هغه کې ځنې ګټه او ځنې تاواني وما یایا ومماتی جوان زما او مرګ زما وما یایا ومماتی ما حیاتی موتی نوې زکه حیات او موت تکوینی شو نو پای کې د کافرو خلاف نو ما یخرج الحی من المیت ويخرج المیت من الحی فسيقولون الله مرګ او ژوند د چا اختیار کړي وی الله نو حیاتی موتی نوئی دلتا تکوینی موت و حیات نہیں مراد دلتا قانونی موت و حیات مراد دی ابراہیم علیہ السلام مناظرہ کړوا په صفت ربوبیت کې د نمرود سره پای کې نمرود ویلو ابراہیم علیہ السلام دلیل پیش کړ وی ربی الذی یحیی و یمیت زما رب ژوند کول او نو کول کوي نو نمرود وی انا اوحی و امید دا زوم کول شم اړه جاری کو چې قابل موت او سزای موت او نای بری کو او چې کم بریو هغه مړ کو بیا در زما چلی ابراهیم علیہ السلام موت او حیات تکوینی یادول او نمرود تشریعی واغستل قانونی او دا اړه واغستل بیا زما چلیږي چې څوک مړ کوم نه کولای شم او چې څوک ژوند کوم نه ژوند کولای شم ابراهیم علیہ السلام پوهه شو چې حیات او موت د تکوینی نه تشریعی ته انتقال وکړو ابراهیم علیہ السلام داسې دلیل راوړو او داسې موت او حیات ذکر کړل چې کې دا تقسیم نه کېدو بین الله یاتی بالشمس من المشرق فات بها من المغرب الله نور راځوندې کوي ته دغه غاړې نه دغه غاړې نه ذاتیر دې بل غاړې راځوندې کا اوس باندې کې دا غاړه درنه چلیدو دا انتقال د دلیل نه نه چې ابراهیم انتقال کړی انتقال نه کړی ابراهیم په یکي په موت آیات چې دغه ځای کې وتا تقسیم وکړم کو دیا چې تکوین او تشریع دی بدل کړل د دې ځای وکړه دې ځای وکړه ان الله یاتی بالشمس من المشرق فات بها من المغرب نو حیاتی و موتی ا قران نه وای محیا و مماتی وای قانوني مرګ او قانوني ژوند زه ژوند تیروم نو چې کم ځای یې تیروم په کوم وخت یې تیروم او په کومه طریقه یې تیروم محیا مصدر میمی ده او محیا ظرف زمان هم دي او ظرف مکان هم دي درې واړه معنی چې مرم او په کوم ځای کې ژوند کېږم په کوم طریقه ژوند تیروم او په کوم وخت کې ژوند تیروم نو قانون به مې شي نه الله ماماتي مرم قرباني کېږم نو زه به الله په نوم مرم مال لنمرم زمکه لنمرم دولت لنمرم خذ لنمرم د الله په نوم په خوشی سرګدم او ځان قربانو و مماتی لله رب العالمین کچا وسویل چې دا خو دې سخت موقف را واغستو لکه کې گنجائش کنسیشن رعایت لکه کې موږ سره کوآپریشن و الا شریک لا دې مسله کې نه کیږي په دې مسله کې کوآپریشن نشته گنجائشونه نشته بیا به څه کوي یوازې روانه نو وی وا بذالک امرت وانا اول المسلمین دایما ته پر نبیلی او زه تا اول غاړه اقدم راضی نو ما پسې راضی فتبعونی او که څوک نه راضی نو اکیلا ہی نکلا دا جانب منزل کی طرف چلتا رہا اور کاروان بنتا رہا زه یوازې روانم لو جاهدنهم وادي حتى تنفرد هذه السالفه زه خپل میشن د پاره आवाज لګیایم قل اغیر الله ابغي ربا وهو رب كل شيء الله پر ربوبیت او دانشم کوله اغیر الله ابغي ربا
د بل چا نظام نشم منلې او د بل الله پر تربیت تو دا نشم کولې غیر الله یبغي ربا وهو رب كل شيء. دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیانات قران کریم څخه کوي. دا نوح علیہ السلام بیانو د هود علیہ الصلوۃ والسلام